په کومه ورځ چې شهید کیږي تهجد ټیم دی نایله رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې تهجد په ټیم کې عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ راپاسېد او ډېر زیات خوشحاله او خندلې او دا څلوېښتمه شپه وه چې نه خوراک کړی او نه اسکار کړی علي رضی الله تعالی عنہ ورته یو ځل عرض کوي چې وږی شي څه کې او چې تږی شي څه کې وایي چې وږی شم نو مونځ کوم او چې تږی شم تلاوت کوم الله مې هر څه ختم نو دا چې راپاڅېدو څلوېښتمه شپه ده نو خاندلې بیبي ورته عرض کوي ولې خاندې نن ډېر خوشحاله نه یې عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي وایي داسې معلومیږي چې نن زه شهید کېږم وایي څنګه شهید کېږې وایي ما اوس نبي علیه السلام په خوب کې ولید او ما ته یې وفرمایل یا عثمان رضی الله تعالی عنہ شابه زر راځه زه ستا انتظار کوم په حوض کوثر به ما سره وجمع دی او ورته فرمایي بیبي شابه ما ته پاکه جوړه راواله او پاکه جوړه راته واغونده او زه نن ستا نه روان یم هسې چې چاته ته ووایه چې هلکه ته به تا به نن پانسي کوي ته به څه تېرېږي نایله رضی الله تعالی عنہ فرمایي پاکه جوړه مې وله واچوله او عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ قرآن ته کېناست او تلاوت یې کو فسیکفیکهم الله دغه مخې راړولې د اولې سپارې او درې څلور آیاته بعد سپاره ختمیږي کنانه بن بشر عمر دا دوه کسان درېم ورسره بلو دا راغله او عثمان رضی الله تعالی عنہ ناست دی یو ظالم پې د اوسپنې غزار وکړو په سر مبارک بل پې غزار وکړو په سینې مبارکې بس هغه وینه چې په سر مبارکې دار اوده ډایرکټ په هغه آیات ټکي باندې دا وینه پرېوته فسیکفیکهم الله معنی یې څه ده معنی یې دا ده فسیکفیکهم الله بس زر دی چې الله پاک به کافي شي تعالی نو عثمان رضی الله تعالی عنہ د دنیا نه داسې لاړو بې ګناه